أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا وتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. ربط د دې آیتونو د مخکې سردار دی چې مخکې آیت کې د بني اسرائیل یو خباثت او قباحت ذکر شو یا حری کول دي په احکام شرعیو کې د هفتې په ورځ باندې په هغو باندې ښکار منشي او بنشي او حرامو هغوی په هغې کې حرې بانې کولې او ښکار به کوم عذاب پرې راغی د چا نه شادوګان جوړ شو د چا نه خنزیران. اوس په دې آیتونو کې بل خباثت او قباحت د هغو ذکر کوي د بني اسرائیلو او د یهودو چې د الله په احکاماتو کې ټال مټول دوی کوو. کله چې موسی علیه السلام دوی ته وویل چې غوا ذبحه کوي نو دوی هغې کې چوچ را شروع کړه او ټال مټول یې شروع کړو نو هغې د وجې نه غوا دوی ته ګرانه شوه او وروسته یې خو بیا ذبحه کړه حلاله یې کړه خو په هغې باندې ډېر قیمت د دوی نه لاړ. واقعه دا وه چې په بني اسرائیلو کې یو سړی عامل نوم و او هغه ډېر زیات مالدار و او د هغه په نکاح کې چې کومه ښایسته وه نو ښایسته ښځه وه نو د هغې وراره و د دغه سړي د هغه مطلب دا و چې زه دا سړی قتل کړم ما ته به مال هم پاتې شي او دا ښایسته ښځه دا به راته هم پاتې شي. نو هغه ولګېده هغه ته یې څه چل جوړ کړو بعضې وایي چې وراره وي بعضې وایي وروڼه وو بعضې مفسرین لیکلي دي چې د تره زوی و هغه قتل کړی نو چل ول یې جوړ کړو هغه سړی عامر یې قتل کړو مړی کړو نو چې مړی کړو نو بیا راوړ په یو غټه لاره کې وغورځوه موسی علیه السلام پسې لاړ چې زما تره چا قتل کړی دی ته اعلان وکړه چې د دې غل پیدا شي. موسی علیه السلام اعلان وکړو چې چا دا سړی وژلی او چا ته د هغې په باره کې څه معلومات دي نو موږ ته ووایه چې هغه عقل موږ راونیسو هغه سزا ورکړو. نو هېڅ چا چې کوم دی هغه چا څه خبر را نه وړ. نو دغه سړی بیا راغی نو موسی علیه السلام ته وویل چې دا غل موږ له پکار دی ته د الله نه سوال وکړه چې دا سړی موږ له پیدا شي او موږ ته له سزا ورکړو. نو موسی علیه السلام چې کوم دی هغه د خدای نه سوال وکړو نو الله پاک ورته وویل چې یو غوا ذبحه کوي دا غوا په بعضې اندام باندې دا مړی به ووهئ هغه به راپاڅي خپل قلب به وکړي. موسی علیه السلام دې خلقو ته وویل چې هغه ته وویل تاسو غوا واخلئ د ده چې کومه میراثیان دي او خپلې دي غوا واخلئ. نو دوی ورته وویل یا تتخذنا هزوا ته موږ سر ټوقې کوي د مړي یا د غوا د یو بل سره مناسبت دی موږ تا ته یو د مړی شی دی زموږ نه د هغې غل پیدا کړه ته موږ ته وایې غوا واخله نو غوا سره موږ سیر کوو. نو موسی علیه السلام ورته وایي زه پناه غواړم په الله سره چې زه د جاهلانو نه شم. نو دوی ورته ووایي چې زه ښه ده چې مجبوره شو چې موسی علیه السلام ښه سیریس لګیا دی په رښتیا باندې نو موږ ته بیان وکړه د خدای نه سوال وکړه چې دا څنګه غوا ده یعنې د دې عمر به څومره پخه غوا ده ځوانه ده بوډۍ ده وړه ده. نو موسی علیه السلام ورته ووایي دا یو غوا ده الله پاک فرمایي چې دا یو غوا ده نه ډېره زړه ده بوډۍ ده او نه ډېره ځوانه ده د دې په منځ کې درمیانه غوندې ده تاسو وکړئ هغه کار چې تاسو ته امر کېږي. دوی چې لاړه بیا یې ځان خپلو کې مشوره وکړه بیا راغله بیا یې موسی علیه السلام ته وویل چې د خدای نه سوال وکړه چې موږ ته د دې خبرې بیان وکړي چې دې رنګ به څنګه وي. نو موسی علیه السلام ورته وویل چې الله پاک فرمایي چې دا یو غوا ده تکه زیړه او خالص دی د دې رنګ او کتونکي ورته خوشحالېږي چې څوک یې وویني نو هغه خوشحاله شي رنګ یې ډېر ښکلی دی. دوی بیا لاړه نو چې بیا راغله چې بیا مشوره وکړه بیا موسی علیه السلام ته وویل چې ته موږ ته د خدای نه سوال وکړه چې موږ ته بیان وکړي د دې غوا چې دا څنګه غوا ده صفت څه دی عمل څه دی.
نو موسی علیه السلام ورته وویل دا غوا په موږ باندې ګډه وډه شوې ده خو که الله پاک خوښه شي موږ به صحیح لار بیا مومو. نو موسی علیه السلام ورته وویل دا یو غوا ده الله پاک فرمایي چې یو غوا ده نه ډېره خواره ده چې هغې پټي اړولي او نه چې کوم دی هغه فصلونه اوبه کړل دي رټي هم نه ده د یوه چې کوم دی هغه پې هم نه ده شوې او بالکل صحیح سالم ده په دې کې څه عیب نشته. نو قالوا الان جئت بالحق دوی اوس چې راتلو په حق باندې اوس موږ پوه شو فذبحوها وما كادوا يفعلون. نو غوا یې حلاله کړه او نه دوی دا کار کوونکي. نو حدیث کې راځي چې چېرته دوی دا انشاء الله لفظ نه ویل نو قیامته پورې دوی دا غوا نه شو موندی. نو غوا د یو کس سره میلاو شوه یو بوډۍ وه د هغې د زوی سره د هغې هغه زوی چې هغه د پلار ډېر فرمانبرداره و. تفسیرونو کې لیکل دي د هغه واقعه چې هغه دوکاندار و. نو یو ورځ یو سړی ورپسې راغی بله سودا راکړه نو ده ویې راځه چې لاړل نو هغه دوکان بند او چابیان یې د پلار سره وې. هغه په د دیوال په سوري باندې د دې دوکان په سوري باندې اوده و. نو هغه سړي ورته وویل دا سودا زما له ضروري پکار ده دا ماته راکړه. دی ویښ کړ. نو هغه وایي زه دی نشم ویښولی وایي دوچن پیسې دل در کومه. نو ده وایي نشم کولی پرېږدي دی اوده دی د آرام نه وځي. نو خدای ته دغه عمل قبول شوی و جبه هغه سړی دغه شانتې لاړه دغه خپل پلار د ادب د وجې نه ویښ نه کړ. نو خدای پاک د هغې په سیله کې ورته دا غوا چې کوم دی د ده سره بیا موندی شوه چې دغه صفات یې زړه غوا وه نه ډېره بوډۍ وه نه ډېره ځوانه وه رټي نه وه پټي چې کوم دی نه اړولې. نو بقرتون بعضې وایي چې دا د غوا دپاره دا لفظ استعمالېږي په عربۍ کې او د غوایې دپاره ثور لفظ استعمالېږي ثور او بعضې وایي چې بقرتون اسم جنس دی دا د غوا د غوایې دواړو دپاره استعمالېږي. دا یوه چې کوم دا دغه پټي اړول دا خو د غوایې کار دی په غوا باندې څوک دا پټي نه اړوي. بعضې وایي چې نه په غوا باندې هم بعضې علاقو کې اړوي کېدای شي پرې غوا باندې هم دا پټي اړوله. نو به هر حال خو غوا هغه دوی د هغه سره بیا هم د په غواګانو کې نورې غواګانې د هغه سره ډېرې وي یوه پکې دغه شان تکه زیړه ښکلې غوا میلاو شوه. نو دوی هغه ته وایي اوس دا غوا زموږ په کار ده دا موږ له راکړه. نو هغه ورته لسچنده قیمت سیوا وي. بعضې وایي چې ورته ووایي چې موږ زه به دله هله در کومه اول انکار وکړي نه ورکوم. او بیا دوی کلک شو نو وایي چې بله غوا دغه شانتې دي چې دا زموږ په کار ده. نو چې پوه شو دوی خامخا اخلي وایي د دې دا څرمن کې به د دې په څرمنه کې څومره سونه راځي دغه څومره سونه به مال راکوئ هله به زه په تاسو باندې خرڅوم. نو په دغه قیمت باندې ترې واغسته او بیا یې حلاله کړه. حلاله کړه خو دوی دا کار کوونکي نه وو. نو دغه واقعه چې کوم دی هغه پېښه شوه د هغې د وجې نه موسی علیه السلام دوی ته امر کړی چې تاسو غوا ذبحه کوئ. نو غوا کې دوی چوچ راوکړو او هیرې بانې لټولې چې دا کار ونه شي. آخر بیا ناظري غونته یې واغسته. نو بعضو مفسرینو چې کوم دی دغه واقعه هغه لیکل ده او وروستو دا ورپسې آیتونه چې دي چې وایي قتلتم نفسا فادارأتم فیها والله مخرج ما کنتم تکتمون. او کله چې تاسو قتل کړئ یو نفس نو تاسو په هغې کې اختلاف او جګړې وکړئ الله پاک راویستونکی او دغه کار چې تاسو پټو. نو موږ ووایو چې ووهئ دا مړی په بعضې حصې د دې غوا باندې دغه رنګ الله پاک ژوندي کوي مړي او ښیي تاسو ته خپل آیتونه نښې لعلکم تعقلون د دې لپاره چې تاسو پوه شئ. نو دا یو شانتې واقع دي. سړی مړ شوی عامل نومې سړی او د هغه دپاره بیا موسی علیه السلام ته الله پاک دا وښودله دې خلکو ته وایي چې غوا ذبحه کړي د غوا یو اندام به دې مړي له راواچوئ هغه بیا په خپله ژوندی شي. سړی ژوندی شو هغه خپل هډ ووي هم هغه سړی وښودو کوم چې بار بار به موسی علیه السلام پسې ته چې موږ له غل په کار دی نه هغه غلو. موسی علیه السلام مې دا خو په تا باندې هغه یې راونیو هغه له سزا ورکړه قصاص یې کړو خبره ختمه شوه. بعضې وایي چې نه د دې غوا او د دې واقعې په منځ کې صریح کاره تېروتې دي. وایي عبدالله بن عباس رضی الله عنه وایي چې دا مړی چې شو او د غوا چې بیا حلاله شوې ده په منځ کې صریح کال تېر شوي دي. نو دا خو ډېر وخت و. نو دا جدا جدا واقعات دي. والله اعلم. نو دا چې قرآن او حدیث کې د دې
پوره دغه نشته دا خو دوه واقعي دي بیان کړي دي او په حدیثو کې د دې نور وضاحت نشته او کېدای شي دا د بني اسرائیل او د اسرائیلیاتو نه راغلي خو د هغو بعضې واقعات چې کوم دي چې هغه د قرآن او حدیث نه خلاف نه وي نو لا نصدق ولا نکذب موږ د هغې ته رښتیا ویلی شو نور ته دروغ ویلی شو کېدای شي دغه شرط شوي یا کېدای شي دواړه جدا جدا واقعي دي نو د غوا ځان له خپله واقعات د مړي دپاره نه خو د دوی د ازمایش دپاره الله پاک د دوی د امتحان دپاره الله پاک دوی ته ووایي چې دا غوا حلاله کوي ولې حلاله کوي ځکه چې د دوی په زړه کې د دغه سخیه د غوا محبت و هغې د خدای جوړ کړی و د هغې عبادت به یې کوو موسی علیه السلام ورته وایي چې دا غوا ذبحه کوي چې د دې دا محبت ستاسو نه د زړه نه وځي چې هغه غوا چې هغه ارټ کوي هغه پټي اړوي او دغه رنګې هغه کار کوي د هغې نه ځان نشي بچ کولی نو ستاسو به څه مدد وکړي ستاسو خدای کېدی شي اوس هم په هندوستان کې چې کوم دی خلک د غواګانو هغې ته مور وایي عبادت خدای ورته وایي او د هغې هغه ګندګي متیازي او دا چې کوم دی سکي د هغې غوښه نه خوري نو دغه شانتې خلق دا د هندوستان د هندوانو په شانتې خلق چې د هغې تعظیم به یې کوو د غوا نو خدای پاک ورته ووایي چې دا غوا حلاله کړي چې د دې د محبت او د تعظیم د زړه نه وځي نو دا جدا جدا واقعات دي والله اعلم وإذ قال موسی لقومه او هر کله چې ووایي موسی علیه السلام خپل قوم ته ان الله یأمرکم ان تذبحوا بقره یقینا الله پاک امر کوي تاسو ته چې تاسو ذبحه کوئ یو غوا قالوا اتتخذنا هزوا نو دوی وایي چې آیا ته نسې موږ په ټوکو سره موږ سره ته ګپ لګوې ټوکې کوې نو قال اعوذ بالله ان اكون من الجاهلین موسی علیه السلام زه پناه غواړم په الله سره چې شم زه د جاهلانو نه ټوکې او ګپ شپ خو د جاهلانو کار دی زه ګپ نه لګوم دا خو د خدای طرف ته حکم دی دا زه نه وایم ان الله یامرکم خدای پاک وایي چې تاسو دا کار وکئ چې دا غوا ذبحه کوئ نو قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما هي نو دوی وایي چې ته دعا وکړه او که زموږ دپاره د خپل رب نه یبین لنا چې الله پاک بیان کړي موږ ته ما هي چې دا غوا څه ده یعنی د دې عمر څومره دی قال انه یقول انها بقره موسی علیه السلام یقینا الله پاک فرمایي چې دا یو غوا ده لا فارض چې نه ډېره بوډۍ ده ولا بکر او نه ډېره ځوانه ده عوان بین ذلک درمیانه ده د دې په منځ کې فافعلوا ما تؤمرون نو که کار چې تاسو د هغې امر کېږي قالوا دوی ادع لنا ربک ته زموږ دپاره دعا وغواړه د خپل رب نه یبین لنا ما لونها چې موږ ته بیان وکړي چې د دې رنګ څنګه دی دا څه رنګ والا غوا ده نو قال انه یقول موسی علیه السلام یقینا الله پاک فرمایي انها بقره صفراء یقینا دا یو غوا د زیړه فاقع لونها چې خالص دی رنګ د دې تکه زیړه تسر الناظرین خوشحالۍ کتونکو لره چې څوک ورته وګوري خوشحاله شي ښکلې غوا ده نو قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما هي نو دوی ته دعا وکړه زموږ دپاره د خپل رب نه چې موږ ته بیان وکړي چې دا غوا څنګه دی د دې عمل څه دی دې څه کار کړی دی که نه دی کړی نو خواره ده سربه ده نو ان البقره تشابه علینا یقینا دا غوا چې ده دا په موږ باندې ګډه وډه شوې ده و انا ان شاء الله لمهتدون او یقینا موږ که الله پاک وغواړي خامخا لار موندونکي یو موږ به لار بیا به موږ ته به هدایت وشي قال انه یقول نو موسی علیه السلام یقینا الله پاک فرمایي انها بقره یقینا دا یو غوا ده لا ذلول نه ده خواره محنتي تثیر الارض چې اړی پټي او ځمکې ولا تسقي الحرث او نه فصلونه او ځمکې اوبه کوي مسلمة لا شیة فیها صحیح سالمه ده نشته دی څه عیب په دې کې قالوا دوی الان جئت بالحق اوس راتلو په حق تا حق اوس راوړه اوس موږ په خبره پوه شو فذبحوها وما كانوا يفعلون نو دوی هغه ذبح کړه نو دوی دغه کار کوونکي خدا پاک ته ولې شفا ورکړي الله ته پرې رحم وکړي خدا پاک د نیک عمل لپاره پورته کړي ټول مریضان له شفا ورکړي الله کورونو کې دي هسپتالونو کې خدا پاک ټول موږ ته محتاج یو الله نو ټول له شفا ورکړي الله پاک زمونږ کور کې یو غوا ده هغه ډېره بیماره ده هغې ته دعا وکړئ خدا پاک هغه غوا صحیح کړي الله خالصه د هر څه نه پاتې شوې ده پرېوتې ده پاڅېدو نه ده خدا پاک هغه چارپایه دي بې زبانه دي خپل د درد او د دوک د اظهار هم نشي کولی خدا پاک ته پرې رحم وکړي
زموږ د ټولو په حال باندې رحم وکړي د زموږ نه رضا شي الله پاک زموږ ګناهونه معاف کړي صلی الله تعالی